أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د ذکر په اختتام باندې ویلي وو چې د بدر د اصحابو ذکر خو اوس ختم شو، خو ځینې صحابه چې چا باره کې ما مخکې بیان کړي دي د دوی یو څو خبرې یا تفصیلونه وروسته وړاندې راغلي دي او دا به زه بیا وروسته څه وخت بیان کړم یا چې کله به د چاپ کېږي دا ټول نو بیا به هغې کې راشي. ځینې خلک دا لیکي لګیا دي چې موږ ته ډېره فایده شوې ده، دا تاریخ هم چې اورېدلی دی، نو دا برخه دې هم په خطباتو کې بیان شي. نو ځکه حضور فرمایي چې دا ما مناسبه وګڼل چې یو څو خطبو کې به دا بیان کړم چې زیات نه زیات خلک دا خبرې واوري، د هغې په علم کې دا خبرې راشي. بهرحال په دغه لړ کې وړومبی ذکر د حضرت حمزه دی. حضرت حمزه د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم تره وو او هغوی باندې ډېر ګران وو او د دې اظهار به هغوی یعنې رسول کریم به په مختلفو خبرو د رسول کریم د مختلفو خبرو او د حضرت حمزه په شهادت چې کوم دغې رد عمل وو هغې نه ظاهریږي. حضور فرمایي چې ځینې خبرې کیدی شي چې په اختصار یو ځل بیا بیان کړی شي. روایتونو کې راغلي چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم حمزه نامه ډېره خوښاوه. حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما بیانوي چې یو تن چې هغه کره د هغه زوی شوی و نو هغه تپوس وکړو چې موږ د ده څه نامه کېږدو، نو نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی وو چې د ده نامه د حمزه بن عبدالمطلب په نامه کېږدي. دا په نامو کې زما د ټولو نه زیاته خوښه نامه ده. او د حضرت حمزه د ازواجو او د هغې د اولاد باره کې په طبقات الکبرا کې لیکلي دي چې د حضرت حمزه یو واده ملا بن مالک چې د اوس قبیلې سره تعلق لرلو د هغې لور سره شوی و چې ترې یاله او عامر پیدا شوي وو. د خپل د زوی یاله په نامه بیا د حضرت حمزه کنیت هم ابو یاله و. د حضرت حمزه دویمه اهلیه حضرت خوله بنت قیس انصاریه وه چې ترنه حضرت عماره پیدا شوې وه او د هغې په نامه حضرت حمزه خپل کنیت ابو عماره ایښی و. د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ یو واده د حضرت اسماء بنت امیس خور حضرت سلمه بنت امیس سره شوی چې هغې نه یوه لور حضرت امامه پیدا شوې وه. د هماغه امامه ده چې چا باره کې د حضرت علي، حضرت جعفر او د حضرت زید بن حارثه رضی الله عنهم ترمنځ اختلاف راغلی و. هغې کې هر چا دا غوښته چې حضرت امامه دې هغې سره وي، خو رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم فیصله د حضرت جعفر بن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ
په حق کې فرمایلی وه ځکه چې د حضرت امامه ترور حضرت اسما بنت امیس رضی الله عنها د حضرت جعفر رضی الله عنه په زوجیت کې وه. د حضرت حمزه د زوی یالا په اولاد کې عماره، فضل، زبیر، عقیل او محمد وو، خو دی ټول وفات شوي وو او د حضرت حمزه نه اولاد پاتې شوی و نه بیا نسل مخکې چلېدلی و. د حضرت حمزه د لور امامه باره کې د حضرت علي، حضرت جعفر او د حضرت زید بن حارث رضی الله تعالی عنه د ترمنځ چې کوم اختلاف ذکر شوی دی د دې تفصیل په بخاري کې داسې راغلی دی چې د حضرت برا بن عازب روایت دی چې هغوی چې کله چې هغوی وی چې کله رسول کریم په ذوالقعده کې د عمرې اراده کړې وه نو د مکې خلکو دغې خبرې نه انکار وکړو چې هغوی د پرېږدي په مکې کې داخلېدو ته. آخر هغوی ورسره په دغه شرط صلح کړې وه چې هغوی به بل کال عمرې له راځي مکې ته تر 3 ورځو پورې به یې څاري. او چې کله صلحنامه لیکلې کېدل لکه څنګه چې لیکلي چې دا شرطونه دي چې ورباندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صلح وکړه نو د مکې خلکو وی چې موږ دا نه منو، که موږ تاسو د خدای رسول منلی نو هېڅ به هم تاسو نه وی منع کړی موږ، دلته به تاسو صرف محمد بن عبدالله یې. نو هغوی ورته وفرمیل چې زه د خدای رسول هم یم او محمد بن عبدالله هم یم. او بیا حضرت علي ته وفرمیل چې د رسول الله لفظ دلته نه لرې کا. نو حضرت علي وی چې بیخي زه به نه ختمومه، قسم په خدای زه به ستاسو دا خطاب چې نه لرې کومه. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغه کاغذ واخیست په خپل لاس کې، هغوی له ښه لیکل هم نه ورتله. هغوی به داسې ولیکل چې دا هغه شرطونه دي چې کوم محمد بن عبدالله مقرر کړي دي او مکې ته به هېڅوک هم وسله نه وړي سوای د تورو نه چې کوم په نیامونو کې وي، او مکې د خلکو نه به هېڅوک هم د ځان سره نه بوځي که هغې ورسره تلل هم غواړي، او په خپلو ملګرو کې به هېڅوک هم نه منې کوي که هغه مکې کې ایسارېدل غواړي. خو بیا چې د معاهدې مطابق یعنې بل کال پورې مکې کې د داخلېدو د موده تېره شوه نو قریش حضرت علي له راغله ورته وویل چې خپل ملګري یعنې محمد صلی الله علیه وسلم ته ووایه چې دوی ځینې لاړ شي ځکه چې هغه موده تېره شوې ده. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم هلته روان شو نو د حضرت حمزه لور د شا نه راغله، هغوی ته اواز کولو چې یا زما تره یا تره. نو حضرت علي هغه ونیوه، لاسه ترې نه ونیولو او حضرت فاطمې ته یې وویل چې د خپل تره لور د ځان سره کړه نو هغوی هغه سوره که. نو اوس بیا د حضرت علي د حضرت زید او د جعفر ترمنځ د حضرت حمزه د لور باره کې جګړه شروع شو او حضرت علي وی چې ما دا ښځه ده او دا زما د تره لور ده، او جعفر وی چې زما د تره لور ده او د دې ترور زما ښځه ده، او حضرت زید وی چې دا زما د ورور لور ده. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې باره کې فیصله وکړه او چې هغه دا جنۍ به د خپل ترور سره وي، او د هغوی وفرمیل چې ترور لکه د مور وي. او حضرت علي ته وی چې ته زما یې او زه ستا یم، او حضرت جعفر ته وی چې ته په صورت کې په سیرت کې ما سره ملاویږي، او حضرت زید ته وی چې ته زما ورور یې او ملګری یې. حضرت علي وی چې تاسو به د حمزه لور سره واده نه کوئ، نو هغوی ورته وفرمیل چې هغه زما د رور لور ده، یعنې ما د هغه سره یو ځای پیس کړی دي او زه د تره یم. حضور فرمایي چې دا وړې مسلې دي چې پکې دغه واقعاتو کې حل شي. ځینې وخت قضا ته مقدمې راځي چې ترور له ولې لاړه، نیا له ولې تلل پکار ده، نو دا فیصلې دلته وشوې. د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه د اسلام قبلولو باره کې په روض الله کې لیکلي دي چې ابن اسحاق نه علاوه ځینو د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه د اسلام قبلولو باره کې د یوې خبرې اضافه کړې ده. حضرت حمزه بیانوي چې کله غصه په ما غالبه شو او ما دا وویل چې خپل د وینځه په وینا چې ټوله کومه واقع شوې ده هغه مخکې بیانه شوې ده چې زه د رسول کریم په دین یم. نو بیا زه وروسته پښیمانه وم چې ما خپل د پلار نیکه او د قام دین مې پرېښودو، او په دغه عظیمه معامله کې په شکونو په شوبو کې مې داسې شپه تېره کړه چې یوه لمحې لپاره نه موده شوې. بیا زه خانه کعبې ته راغلم او د خدای مخې ته مې زاري وکړه چې خدای زما سینه د حق لپاره پرانیزه او ما نه شکونه او شوبې لرې کړه.
او ما له دعا ختمه کړې نه وه چې باطل له ما نه لرې شو او زما زړه د یقین نه ډک شو. بیا سهار زه د رسول کریم په خدمت کې حاضر شوم او خپل ټول حالت مې بیان کو او په دې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم زما په حق دعا فرمایله چې خدای پاک دې ماله د قدم مضبوطی عطا کړي. د حضرت عمار بن ابو عمار نه روایت دی چې حضرت حمزه بن عبدالمطلب رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم طرز وکړو چې هغې ته جبرائیل علیه السلام د هغې په حقیقي شکل کې وښایي. نو رسول کریم ورته وفرمایل چې ته د هغوی ته د کتو طاقت نه لرې. نو هغې ورته عرض وکړو چې ولې نه. نو رسول کریم ورته وفرمایل چې ښه په خپل ځای کې ته کښېنه که ته دا غواړې. او راوي وایي چې بیا جبرائیل علیه السلام د خانه کعبه په هغه لرګي راکوز شو چې ورباندې به مشرکانو طواف په وخت خپلې کپړې اچولې. بیا نبی کریم صلی الله علیه و وسلم فرمایل چې خپل نظر دغه طرف ته نظر کو وګوره. نو چې کله هغوی وکته نو هغوی ته ښکاره شو چې د حضرت جبرائیل علیه السلام دواړه خپې د زرغون زبرجد په شان دي او بیا هغوی د غشي په حل کې راپرېوته. حضور فرمایي چې زبرجد هم یو قیمتي کاڼی دی او هغې ته وایي دا زمرد سره مشابهت لري. دویم هجري کال د سفر په میاشت کې رسول کریم د مهاجرو یوې ډلې سره مدینې نه د ابوا طرف ته ووته چې پکې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه ته هم د شرکت توفیق ملاو شوی و. په دغه غزا کې د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم بیرغ حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه اوچت کړی و او دا د سپین رنګ و. رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم شاته حضرت ابو سعد رضی الله تعالی عنہ یا د یو روایت مطابق حضرت سعد بن عباده رضی الله تعالی عنہ د مدینه امیر مقرر کړی وو. په دغه سفر کې د جنگ نوبت نو راغله او بنو زمره سره د صلح معاهده شوی و. دا وړومبی غزا وه چې پکې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم په خپله شرکت کړی و. د دغه غزا بله نامه ودان هم ده او دې باره کې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب په خپل کتاب سیرت خاتم النبیین کې لیکلی دی چې د جهاد بالسیف اجازت د هجرت دویم کال کې د سفر په میاشت کې نازل شوی و ځکه چې د قریشو د خطرناکو ارادو او د خطرناکو کاروایو په مقابله کې مسلمانانو د حفاظت لپاره د فوري کاروای اجت وو. نو ځکه هغوی په دغه میاشت کې د مهاجرو یو ډله ځان سره کړه او د خدای پاک نامه هغوی واخیسته او مدینې نه راووته. روانېدو نه مخکې رسول کریم ځان پسې په مدینې کې سعد بن عباده د خزرج رئیس امیر مقرر فرمایلی وو او مدینې نه د جنوب مغرب طرف ته د مکې په لاره هغوی روان شو او آخر ودان مقام ته ورسېد او په دغه علاقه کې د بنو زمره خلک آباد وو. دا د بنو کنانه قبیله یو خاخ وو او دغه شان دا خلک د قریشو تربوران وو. دلته چې ورسېده نو رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د بنو زمره قبیلې رئیس سره خبرې وکړې او رضامندۍ سره د یو بل سره په رضامندۍ هغوی یو معاهده وکړه چې شرطونه دا و چې بنو زمره به مسلمانانو سره ملګرتیا ساتي او د مسلمانانو خلاف به د یو دشمن مدد نه کوي او چې کله رسول کریم هغوی د مسلمانانو مدد لپاره رابلي نو دوی به فوراً راځي. بل طرف ته هغوی د مسلمانانو له طرفه دا لوس کړی و چې مسلمانان به د بنو زمره قبیلې سره د ملګرتیا تعلقات ساتي او د وخت د ضرورت په وخت به د دې مدد کوي. دا معاهده باقاعده لیکل شوې وه او دواړو ډلو په دې باندې دستخطونه کړي وو او د 15 ورځو غیر حاضرانه پس رسول کریم تشریف راوړی واپس او د دغه غزا بله نامه غزوه ابوام ده ځکه چې دې سره جوخت د ابوا علاقه هم د دغه ځای چېرته چې د رسول کریم د والدې انتقال شوی و. مورخین لیکي چې د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته په دغه غزا کې د بنو زمره سره د مکې د قریشو هم خیال و
او د دې مطلب دا چې اصل کې دا مهم د قریشو چې کوم خطرناک کاروای وي د غیصه د بعد لپاره دا مهم وو او په مقصد دا و چې دغه چې کوم زهرجن او خطرناک اثر د ختم شي یعنی چې کوم د قریشو قافلې وغیرہ د مسلمانانو خلاف د عربو په قبیلو کې پیدا کولو او د دې په وجه د مسلمانانو حل هغه ورځو کې ډیر نازک وو. بهرحال حضرت حمزه په دغه غزا کې بیرغ اوچت کړو د رسول کریم. په 2 هجری کال جمادی الاولی کې بیا د مکې د قریشو له طرفه چې څه خبر رسول کریم ته ملاو شو نو هغوی د مهاجرو یوې ډلې سره چې شمېر یې تقریبا 1.5 یا 200 بیانیږي د مدینې نه د بشارت طرف ته ووته او ځان پسې هغوی خپل د ورور ابو سلمہ بن عبدالاسد امیر مقرر کړی و. په دغه غزا کې هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سپین بیرغ حضرت حمزه اوچت کړی و. په هغه غزا کې هغوی ډیر چکرونه والی وو. آخر د سمندر ته غاړې ته جوخت د یمبا چې کوم ځای د شرل ته ورسېده او د قریشو مقابله نه وشوې خو هغې نه پای کې هغې د بنو مدلج قبیلې سره یو چې کوم شرطونه بنو زمره سره شوي په هماغه شرطونو یو معاهده شوی او بیا هغوی واپس تشریف راوړو. د بدر په جنګ کې چې کوم انفرادي جنګونو او چې کوم مبارزه طلبي چې کوم ذکر دی دا مخکې بیان شوی دی د مختلفو حدیثونو په حواله. حضرت مرزا بشیر احمد د دې تفصیل داسې لیکلی چې کله فوجونه یو بل ته مخامخ ولاړو نو د خدای پاک د قدرت دا عجیبه تماشه چې هغه وخت د لښکرو د ودرېدو ترتیب داسې و چې اسلامي لښکر قریش ته د اصل شمېر نه ډېر زیات ښکارېدو او د دې په وجه کافرانو باندې ډېر زیات روب و او بل طرف ته د قریشو لښکر د مسلمانانو ته د هغې د اصل شمېر نه ډېر کم ښکارېدو او د دې په نتیجه کې د مسلمانانو زړه ته ډېر ډاډ و او د قریشو دا کوشش و چې په څه طریقه د اسلامي لښکر چې کم شمېر دی د دې ورته صحیح پته ولګي نو هغې د خپل زړه سره ډاډ ورکړي. نو ځکه د قریشو رئیسانو عمیره بن وهب ولېږل چې د اسلامي لښکر نه څلور واړه طرف ته خپل د اس لږ بوز او لږ وګوره چې د دې په اس ورشه او دې نه ګیر چاپېره یو چکر او وګوره چې د دې شمېر څومره دی او آیا څه شانه څه پټ کومک خو د دې نشته. نو عمر په اس سور شو او د مسلمانانو نه ګیر چاپېره یو چکر ووهلو خو هغه ته د مسلمانانو په شکل کې داسې جلال او داسې عزم او داسې د مرګ نه بې پروایي ښکاره شو چې سخت مروب شو او قریشو ته هغه وویل چې ما ته هېڅ پټ کومک ښکاره نه شو خو یا د قریش خلکو ما دا ولیده چې د مسلمانانو په لښکرو کې لکه د اوښو په کجاوو سړي نه بلکې مرګونه دي او د یثرب په دغه سرو باندې لکه مرګونه سواره دي او چې قریش چې دا خبره واورېده نو پای کې یوه ناقلاري هغې پیدا شوه. سراقه چې د دوی زامن په طور راغلی و هغه دونه مروبه شو چې په الټه قدمونو واپس وتښتېدو او چې کله خلکو هغه ته ووایي هغه ودرول غوښتونه هغې ورته چې ما ته چې څه ښکاري هغه تاسو ته نه ښکاري. حکیم بن حزام د عمر رای چې واورېده نو هغه هم ناقلاره شو او ادبه بن ربیعه له راغله ورته وویل چې ته د محمد نه بدل اخیستل غواړې د عمرو حضرمي هغه ستا حلیف و نو آیا داسې نشي کېدی چې ته صرف د هغه له طرفه تاوان ورکې او قریش د ځان سره کې واپس لاړ شي او دې کې بیا همیشه تعالی ستا نیکنامي پاتې وي. عتبه په خپله هم ناقلاره و هغه نور څه غوښته هغې زر هم دا ووایي چې او زه راضي یم چې دا چې حکیم وګوري دا خو مسلمان دی او آخر په خپلو کې خپلمان خویونه داسې ښه ښکاري چې ورور د په ورور تور اوچته کړي او پلار د په زوی باندې نو که ته داسې کوې نو زه به ته داسې وکړه چې اوس ابوالحکم یعنې ابوجهل له ورشه او د هغه مخې ته دا تجویز وړاندې کړه او بل خوا عتبه په خپله په اوښ باندې سور شو خپلو خلکو له طرفه هغې خپله طرف هغه خلک په اول شروع کړه چې خپلوانو سره جنګ ټیک نه دی موږ ته واپس تلل پکار دی او محمد صلی الله علیه وسلم په خپل حل پرېښودل پکار داسې حل کې پرېښودل پکار چې هغه د عربو نورو قبیلو سره
د بس ګوري چې څه چې نتیجې هغه د بیا کتې شي او ته به دا وګورې چې دغه مسلمانانو سره جنګ آسان کار نه دی ځکه چې که ته ماته تاسو ماته بزدل وایي نو زه بزدل نه یم خو بهرحال دا خلک ماته د مرګ خریداران ښکاري. رسول کریم د لرې نه ادباتو وکتو نو ویې فرمیل چې که کافرانو په لښکر کې که څوک شرافت لري نو هغه دی چې په دغه اوښ سور دی او که دغه خلکو د دې خبره ومنله نو د هغې لپاره به ښه وي. خو چې کله حکیم بن حزام ابو جهل له ورغلو او هغه ته دا تجویز بیان کو نو هغه د امت فرعون دا ووی دغه د امت فرعون داسې خبرو کې کله راتلی شو نو هغې زر دا ووی چې ښه اوس ادبته مخامخ خپل خپلوان خریدل شروع شو او بیا هغه د امر حضرمي رور امر حضرمي راوغوښته ورته ویې چې ستا د حلیف ادبه څه وایي او هم داسې وخت چې لکه ستا د رور بدل زموږ په لاس راغلی دی نو د امر په سترګو کې وینه راغله سترګې سرې شوې او هغه د عرب د قدیم دستور مطابق خپلې جامې وشلولې او بربنډ شو چغې وال شروع کړې چې هی افسوس زما رور بې بدل پاتې شو. نو دغه صحرایي اواز د قریش په لښکر کې د دشمنۍ د شغلې راوچتې کې او د جنگ په بټۍ کې دا په پوره زور د راوپارېدلې د شغلې او بهرحال د ابو جهل په پیغور د ادبا په بدن کې مور ولګېدو او هغه د غصې نه ډک خپل ورور شیبه او خپل زوی ولید د ځان سره که او د کافرانو د لښکر نه هغوی ورمخکې شو د عربو د قدیم دستور مطابق انفرادي جنگ لپاره مبارزه طلبي هغوی وکړه نو انصار د هغې مقابلې لپاره ورمخکې شو خو رسول کریم هغوی منې کړه ورته یې فرمیل چې حمزه ته پاسه علي ته پاسه عبیده ته پاسه دا دواړه د رسول کریم ډېر جوخت خپلوان وو هغوی دا غوښتل چې د خطرې په ځای کې د ټولو نه مخکې دی د هغوی د هغې خپل خپلوان ورمخکې شي. بل طرف ته اتبا وغیره خو چې کله انصارو ته وکتل نو ورته یې آواز ورکړو چې موږ تاسو نه پېژنو زموږ د مقابلې خلک د موږ له راشي زموږ مخې ته راشي نو حضرت حمزه علي عبیده ورمخکې شو. د عربو دستور مطابق مخکې روشناسي وشوه بیا عبیده بن مطلب د ولید مقابلې ته راغله حمزه د اتبا مقابلې ته او علي د شیبه مقابلې ته. حمزه او علي خو دواړو په یو دوه وارونو کې خپل حریفان په خاورو کې ملاو کړ خو عبیده او ولید کې ترمنځ یو دوه درې څلور ښه وارونه په یو بل هغوی وکړه آخر دواړه د یو بل د لاسه هغوی زخمونه وخوړو راپرېوته په دې حضرت حمزه او علي زر ورمخکې شو ولید خاتمه هغوی وکړه او عبیده راوچت کړه خپل کیمپ ته راوسته خو عبیده هم د دغه صدمې نه پاتې نه شو او بدر نه واپسه کې په لاره کې هغوی وفات شو. حضرت حمزه د بدر په غزا کې طیبه بن عدي چې کوم د قریشو سردار هغې وژلي وو یو روایت دی چې د بدر د غزا واقع ده چې د حضرت حمزه د نشې په حال کې د حضرت علي چې کومې اوښې وې هغه وژلې وې دا د شراب د حرمت نه مخکې دا واقع ده. د دې تفصیل په بخاري کې داسې بیان شوی دی چې حضرت علي بن حسین مختلف راویان دي حسین بن علی رضی الله عنهما نه روایت کوي چې حضرت علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره د بدر د جنگ په موقع ماته یو اوښه په غنیمت کې ملاوه شوه او یو بل اوښه ماله رسول کریم راکړه نو یو ځل یو انصاري صحابي په دروازه ما دا دواړه په دغه خیال تړلې وې چې دوی په دې باندې به اذخر یو قسمه واښه دي چې زرګران یې استعمالوي او خوشبویي لري دا په اقدم او خرڅول له بیا وړمه د بني قینقا یو زرګر ما سره و او په دغه شان دا خلک چې دغې په ګټه به بیا زه حضرت فاطمې سره نکاح به چې کوم د ولیمه به کومه. حمزه بن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنہ د دغه انصاري په کور کې شراب څکلو او یوه سندرې یو ښځه وه چې سندرې به یې ویلې هغه ملته وه چې کله هغه دا مصره وویله چې یا حمزه پاسه دا چې کومې اوښې دي د هغې طرف ته ورشه نو حضرت حمزه په جوش کې راپاسه د توره راوچته کړه او هغه د دواړو اوښو کوهانونه یې وڅیرل د هغوی خېټې وڅیرلې او د هغې
کلیجی راویسته. ابن جریج بیانوي چې ما د ابن شهاب نه تپوس وکړو چې د کوهان غوښه هم کټ کړې وه، نو هغوی بیان کړه چې هغوی هغه دواړه کوهانونه کټ کړي وو او ځان سره یې وړي وو. ابن شهاب بیان کړه چې حضرت علي فرمایلو چې ما چې دا وکتل ما ته ډېر تکلیف شو، بیا زه د رسول کریم په خدمت کې حاضر شوم. ما د هغې په خدمت کې هغه وخت زید بن حارثه هم وو او ما هغوی د دغه واقعې نه خبر کړو، نو هغوی تشریف راوړه. زید هم هغوی سره و، زه هم ورسره وم. نو رسول کریم چې حضرت حمزه له ورغله او هغوی د خفګان اظهار وکړو، نو حضرت حمزه نظر راسې اوچت کړو، د نشې په حال کې و دا وی چې رسول کریم ته وی چې تاسو ټول زما د پلار نیکه غلامان یې. نو رسول کریم بیا واپس راغله د هغوی نه، او دا د شراب د حرمت نه مخکې دا واقع ده. هغوی وی چې داسې حال کې بهتره چې دې سره د خبرو نه کړی شي، خو بیا وروسته به وګورو. چې کله د شراب حرام کړی شو، نو بیا دا خلک دې ته جغد په نه تله. نو د صحابه دا معیار و د خدای پاک د حکمونو د منلو. منګي مات کړي فوراً. دا نه وی چې موږ به ورو ورو پرېږدو، لکه څنګه چې نن سبا خلک وایي د نشې په عادت کې چې مخکې خو په نشې کې پرېوځي او چې اسم غلط کار دی، ممنوع دی، منع دی په اسلام کې، او بیا وایي چې ورو ورو به پرېږدو، موږ له دې وخت راکړی شي. نو بهرحال دا یوه واقعه ده چې هغه وخت وه او بیا د هغې د قربانۍ معیارونه نور هم زیاتېده. یقینا حضرت حمزه به دې نه هغې نه پسته شرمنده شوي به وي چې څه هغوی ویلي وو. د بدر د غزا نه پس چې کله د بنو قینقا مهم راغلی و، نو په دې کې هم حضرت حمزه ډېر مخکې وو، او په دغه غزا کې هم نبي کریم صلی الله علیه وسلم د نبي کریم بیرغ حضرت حمزه اوچت کړی و. دا د سپین رنګ بیرغ و. د دې تفصیل حضرت مرزا بشیر احمد صاحب داسې لیکلی چې کم وخت رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مکې نه هجرت وکړو، مدینې ته هغوی تشریف راوړو. نو هغه په مدینې کې د یهودیانو 3 قبیلې آبادې وې. د هغې نامې بنو قینقا، بنو نذیر او بنو قریظه وو. رسول کریم چې مدینې ته راغله، نو د دغه قبیلو سره هغوی د امن معاهدې وکړې او یو بل سره د صلح او د امن سره د اوسېدو بنیاد هغوی ایښی و. د معاهدې له رویه دواړه ډلې د دغې خبرې ذمهواران وو چې په مدینې کې به امن او امان قایم ساتي، او که یو څوک بیروني دشمن په مدینې حمله وکړي نو ټول به یو ځای دغه مقابله کوي. په سر کې خو یهودیان په دغه معاهدې باندې قایم وو، او کم نه کم په ظاهري طور هغوی مسلمانانو سره هېڅ جګړه نه وه پیدا کړې. خو چې کله هغوی دا وکته چې مسلمانان په مدینې کې زیات اقتدار ترلاسه کوي لګیا دي، د هغوی مزاجونه بدلېدل شروع شو، او هغوی دا فیصله وکړه چې د مسلمانانو د طاقت چې زیاتېږي لګیا دی، نو دا به ودرئ. او دغه غرض لپاره هغوی هر قسمه جایز او ناجایزه تدبیرونه خپلول شروع کړل، تر دې چې هغوی دغه کوشش نه وروسته پاتې نه شو چې هغوی د مسلمانانو ترمنځ اختلاف پیدا کولو شروع کړ چې خانه جنګي دې بیا شروع شي. نو روایت کې دا راځي چې په یو موقع د اوس او د خزرج قبیلې ډېر خلک راغونډ شوي وو، او ډېر په مینه اتفاق هغوی خبرې کولې چې ځینې پردازان یهودیانو په دغه مجلس کې د جنګ باز ذکر شروع کړو. دا خطرناک جنګ و چې دغه دوو قبیلو ترمنځ د هجرت نه یو څو کاله مخکې شوی و، چې پکې اوس او د خزرج ډېر خلک یو بل په لاس وژلي شوي وو. د دغه جنګ ذکر چې راغلو، نو ځینې خلک چې جوش زیات و د هغوی په زړه کې پخواني یادونه تازه شو، او د پخوانی دشمنۍ منظرونه د هغوی مخې ته راغله د سترګو، او نتیجه دا شو چې هغوی د یو بل سره په خبرو کې تیز شو، پیغورونه ورکول شروع کړو. بیا تر دې د خبرو رسېده چې په دغه مجلس کې د مسلمانانو دننه تورې راوتې. خو خیر دا شو چې رسول کریم په وخت دې نه خبر شو، هغوی د مهاجرو یو ډلې سره فوراً په موقع تشریف راوړه، او دواړه ډلې پوه کې هغوی غوسه ختمه کړه. هغوی ته بیا هغوی ملامت هم کړه چې تاسو زه موجود یم او زما مخې ته د جاهلیت طریقې خپلوئ او د خدای پاک د دغه نعمت قدر نه کوئ چې هغه د اسلام په ذریعه تاسو رونه کوي. او په انصارو دغه مسیحیت داسې اثر وشو چې هغوی سترګو نه اوښکې روانې شوې. هغوی په خپل د دغه حرکت نه تایب شو، یو بل ته هغوی تر غاړه وته. او چې کله د بدر جنګ وشو، خدای پاک په خپل فضل د مسلمانانو دغه قلت او د بې سر سامانه باوجود
د قریش د لوی لښکر باندې نمایانه فتح ورکړو او د مکې لوی خلک په خاورو کې ومنګلی شو نو د مدینې یهودیانو چې کوم د اور و د حسد هغه نور هم راوپارېدل هغوی د مسلمانانو خلاف په جار خبرې شروع کړې په مجلسونو کې به هغوی په جار دا ویل شروع کړو چې د قریشو لښکر له شکست ورکول کومه لویه خبره ده که محمد مقابله موږ سره وي نو موږ به ورته وښایو چې څنګه جنګ کېږي ان تر دې چې په یو مجلس کې هغوی پخپله د رسول کریم په مخ باندې دا خبرې کړې وې دا څه قسمه خبرې کړې وې نو روایت راځي چې د بدر نه پس چې کله رسول کریم مدینې ته تشریف راوړو نو یو ځل د یهودیان هغوی راغونډ کړو ورته نصیحت وفرمایل خپل دعوی ورته وړاندې کړو د اسلام دعوت یې ورله ورکړو نو د دغه پرم نه او د همدردانه تقریر د یهودیانو رئیسانو په دغه لفظونو کې جواب ورکړو چې محمد صلی الله علیه وسلم تا جوړ یو څوک د قریشو څو خلک چې دی وجل نو کبرجن شوې نعوذ بالله هغوی خو د جنگ د فن نه ناواقف دي که ستا مقابله موږ سره وي نو ته به خبر شي چې جنګیالي داسې وي نو یهودیانو صرف په عام دړکې اکتفا نه وکړې بلکې داسې معلومېده چې هغوی د رسول کریم د قتل منصوب هم شروع کړی وی ځکه چې روایت کې دا راځي چې کله دغه ورځو کې طلحه بن برا چې یو مخلص صحابي وفات شو نو هغوی دا وصیت کړی و چې که زه د شپې مړ شم نو د جنازې لپاره رسول کریم له بیت الله نه ورکوي سره چې هغې چې زما په وجه د یهودیانو له طرفه په هغوی باندې حادثه تېره شي نو د بدر د جنګ نه پس یهودیانو ښه په جار شرپسندي شروع کړې وه او د مدینې په یهودیانو کې بنو قینقاع د ټولو نه زیات طاقتور بهادر وو خو د هغې نو ځکه هغې د ټولو نه مخکې عهد شکني شروع کړی وه او مورخین لیکي چې د مدینې یهودیانو کې د ټولو نه مخکې د بنو قینقاع دغه معاهده ماته کړې وه چې کومه د هغوی او د رسول الله ترمنځ شوې وه د بدر نه پس هغوی ډېر اکثر کوشش شروع کړی وه او په جار هغوی د بغض او د حسد اظهار کولو او لوزونه هغوی مات کړي وو خو باوجود دغه قسمه خبرو مسلمانانو د خپل د آقا د هدایت در لاندې د هر طریقې سره د صبر نه کار اخیستو د خپل طرف نه هېڅ قسمه پیشدستي نه کېدو ته نه پرېښوده بلکې حدیث کې راځي چې دغه معاهدې نه پس ته د چې کومه یهودیانو سره شوی و د رسول کریم په خاص طور د یهودیانو دلدارۍ خیال ساتلو یو ځل یو مسلمان او د یهودي ترمنځ څه اختلاف شوی و او صحابي له غوسه راغله هغه یهودي د موسی فضیلت چې په ټولو انبیاو بیان کړو نو صحابي په دې غوسه شو او یهودي سره سختي وکړو نو رسول کریم افضل الرسول بیان کړ او چې رسول کریم د خبره نه واقع نه خبر شو نو هغې خفه شو او دغه صحابي ملامت کو ورته وفرمیل چې دا ستا کار نه چې ته د خدای د رسولانو یو بل باندې فضیلت بیان او بیا هغوی د حضرت موسی یو جزوي فضیلت بیان کو د یهودي دلداري فرمایلی وه خو باوجود دغه دلدارانه سلوک یهودیان په خپل شرپسندۍ کې مخکې کېده او آخر په خپله د یهودیانو له طرفه د جنګ سبب پیدا شو او د هغوی چې کم په زړه کې کم دښمني وه هغه د هغوی په زړونو کې پاتې نه شوه او هغه داسې شو چې یو مسلمانه ښځه په بازار کې د یو یهودي په دوکان باندې سودا خرڅولو تللې وه او ځینې شرپسنده یهودیان چې هغه په دوکان کې ناست وو هغه داسې په اوباشانه طریقه وچړله او په خپله هغه دوکاندار دا شر کړی و چې هغه د ښځې چې کوم د تایبند لاندینی ګوټ و هغه یې دغې د بېخبرۍ په حل کې یوې کانټې سره وټومبلو نتیجه دا شو چې کله هلته نه چې دغې دا طریقې وکړې ښځه هلته نه پاڅېده نو هغه برمنډه شو په دې یهودي دوکاندار او دغه ملګرو په زور یوه کهکهو لګولو هغوی په خندا شو نو هغې مسلمانه ښځې د شرم د لاسه یو چغه کا او مدد یې غوښتو په اتفاق هغه وخت هلته یو مسلمان موجود و هغه ورمخکې شو او په جنګ کې یهودي یا دوکاندار ووژلی شو په دې څلورونه طرف نه په هغه مسلمان باندې تورې راوورېدې او هغه غیور غیرتمند مسلمان هم هملته شهید شو مسلمانان چې دغه واقعې نه خبر شو نو د قومي غیرت د لاسه دغې سترګې سرې شوې او بل طرف ته یهودیان چې دغه واقعې هغوی غوښته چې دا د جنګ باندې شي هغوی خلک راغونډ کړو او د یوې بلوي صورت پیدا شو رسول کریم چې دې نه خبر شو نو هغوی د بنو قینقاع رئیسان راغونډ کړو او دا ورته چې دا صحیح طریقه نه چې تاسو خپل د شرپسندۍ نه منع شئ او خدای نه وویریږئ نو هغوی په ځای د دې چې څه د افسوس یا د پښیمانۍ اظهار یې کړی وی او معافي غوښتې وی هغوی ډېر په تکبر دا جواب ورکړ
او ماغه دړکې یو ځل بیا ورکړه چې د بدر په فتح باندې کبر مه کوئ چې کله موږ سره مقابله وشي نو خبر به شي چې جنګیالي څنګه وي نو بیا رسول الله ناچاره یو د صحابه یو ډله ځان سره کو د بنو قینقاع د کلاګانو طرف ته روان شو اوس دا آخري موقع وه چې هغوی د په خپلو کارونو پیمانه شوی وي خو هغوی مخې نه په جنګ ته تیار شو نو جنګ ته اعلان وشو اسلام د یهودیت طاقتونو یو بل مقابله ته راغله او د زمانې نه دستور مطابق د جنګ یوه طریقه دا وه چې خپلو کلاګانو کې به دوی محفوظه کېناسته او محاصره به بیا وشوه او چې کوم مخالفه ډله وه هغې به د قلعه محاصره کړې وه بیا به وخت پس به په یو بل حمله کېدی او یا به چې کومه محاصره کوونکې فوج به و هغه به د قبضې نه مایوسه واپس لاړو محاصرین به دا ګڼل کېده چې د هغوی فتح شوه او که محاصرینو به د مقابلې طاقت نه لرل هغوی به د قلعه ورکولاو کو او ځان به د فاتحینو ته وسپارلو په دغه موقع بنو قینقاع هم دا طریقه خپله کلاګانو کې کېناسته نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم تر 15 ورځو پورې برابر دغه محاصره کړو اخر چې کله د بنو قینقاع ټول زور او غرور مات شو نو هغوی په دغه شرط باندې خپل کلاګانو دروازې پرانیستې چې د هغې مالونه به د مسلمانانو شي خو د هغوی ژوند او د هغوی په اهل باندې به د مسلمانانو هیڅ حق نه وي نو رسول کریم په دغه شرط منظور کو حالانکه د موسوي شریعت له رویه دا ټول واجب القتل و د معادل له رویه په دغه خلکو باندې د موسوي شریعت فیصله جاری کېدل پکار و خدا دغه کام وړومبی جرم و د رسول کریم د رحیم و کریم طبیعت انتهایی سزا طرف ته چې کوم آخري علاج وي دا په ابتدایي قدم نشو مایل کېدی نو ځکه خو بل طرف ته د داسې بد عهده او د دشمن قبیلې په مدینه کې پاتې کېدل هم داسې به و لکه په لسونی کې مار ساتل او په خاص طور دې لپاره چې د اوس د خزرج یو منافق ګروه یو منافقه ډله مخکې نه په مدینه کې موجوده وه او بیروني طرف نه هم په ټول د عرب د مخالفت مسلمانان تنګ کړو د ټولو عرب مخالفت په وجه مسلمانان تنګ په داسې حالاتو کې د رسول کریم فیصله هم دا کېدی شوه چې بنو قینقاع د مدینې نه لاړ شي او دا سزا د دې د جرم په مقابله کې او د زمانې د حالاتو په لحاظ یو ډېره نرمه سزا وه او په اصل کې په دې کې صرف د ځان د حفاظت یو اړخ و ګینې د عربو د خانه بدوش اقوامو مخې ته د نقل مکاني هیڅ لویه خبره نه وه خاص طور باندې چې د یوې قبیلې جایدادونه ځمکې او باغونه نه وو لکه څنګه چې د بنو قینقاع نه وو او بیا ټوله قبیله ډېر په امن ټولې قبیلې ته ډېر په امن یو ځای د پرېښودو بل ځای کې د آبادېدو موقع ملاوه شوې وه نو بنو قینقاع ډېر په اطمینان مدینه پرېښوده او د شام طرف ته لاړه د دې د روانېدو باره کې ټول ضروري اهتمام و نګراني وغیره دا ټول کار د رسول کریم صلی الله علیه وسلم خپل یو صحابي عباده بن صامت ته سپارلی و چې د هغې په حلیفانو کې شامل و نو عباده بن صامت یو څو مزلونو پورې هغې سره تللی و او بیا د هغوی په حفاظت مخکې هغوی روان که واپس راغله د غنیمت مال چې کوم مسلمانانو ته په لاس راغلی و هغه صرف د جنگ سامان و او د زرګرۍ د پیشې چې کوم سامان وي هغه و د بنو قینقاع باره کې ځینې روایتونو کې راځي چې کله هغوی خپلې د کلاګانو دروازې کلاوې کې یو ځان رسول کریم ته وسپارلو نو د هغوی د بدعهدۍ او د بغاوت او د شرارتونو په وجه د رسول کریم اراده دا وه چې کوم د هغوی دا سړي چې جنګیالي وو هغه دې وجلی شي خو د عبدالله بن ابی بن سلول چې کوم د منافقینو رئیس و د هغې په سفارش هغې خپله د اراده پرېښوده خو د دغې خبرې هېڅ ثبوت نشته او محققین دا روایتونه سم نه ګڼي ځکه چې په نورو روایتونو کې صریحاً دا لیکلي شوي دي چې بنو قینقاع په دغه شرط دروازې کلاوې کړې وې چې د هغوی او د هغې د اهل و عیال ژوند به وبخلی شي نو دا بیخي نشي کېدی چې رسول کریم دا شرط قبلولو نه پس څه بله طریقه هغوی خپله کړې وې او بیا هم د هغې د قتل کوشش کړی وې نو ځکه دا بیخي غلطه خبره ده خو البته د بنو قینقاع له طرفه د ژوند د بخلو شرط وړاندې کېدل دا خبره ظاهروي چې هغوی په خپله دا ګڼل چې دوی اصل سزا وجل دي خو هغوی د رسول کریم نه د رحم هغوی غوښتنه کوله
او دا لوز اخیستونه پس هغوی د خپلې کلي دروازه کلاول غوښته چې هغې له به د قتل سزا نه ورکړې کېږي خو رسول کریم صلی الله علیه وسلم خپل د رحیم النفسه په وجه هغوی معاف کړي وو خو داسې معلومیږي چې د خدای پاک په نظر کې دا خلک د خپلې بدعمالۍ او د جرمونو په وجه د دنیا په پردې باندې د ژوندي پرېښودو قابل نه وو نو ځکه په روایت کې راځي چې چېرته دا خلک جلا وطن شوي وو هلته هغوی لا یو کال هم نو تېر کړی چې هغې کې یوه داسې بیماري راغله چې ټوله قبیله د هغې ښکار شوه او ختمه شوه د بنو قینقاع دا غزا په 2 هجري کال کې شوې وه بهرحال حضرت حمزه په دې کې هم علمبردار وو د حضرت حمزه د شهادت باره کې د احد په غزا کې دی شهید شوی وو دا مخکې بیان شوی دی د دې خبر خدای پاک مخکې رسول کریم له د خوب په ذریعه ورکړی وو نو د حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خوب کې لیدلی وو چې یو ګډ دی چې زه ورپسې روان یم او دا چې زما د تورې ګوډ دی چې مات شوی دی نو ما دا تعبیر دې کړی چې د کام چې کم ګډ دی هغه به وژنم یعنې د هغې چې کم سپه سالار دی او د تورې د ګوټ نه ما تعبیر دا کړی چې دا زما د خاندان یو تن دی نو بیا حضرت حمزه چې شهید کړی شو نو رسول کریم طلحه ووجلو چې د مشرکینو علمبردارو د حضرت حمزه مسله شوی وه یعنې د هغې شکل خراب کړی شوی و پوزه غوږونه پرې کړی شوي وو د هغوی خېټه څیرلې شوې وه چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم د هغې دا حالت وکتو نو ډېر زیات خفه شوي وو او هغوی دا فرمایلي چې که خدای ماله د قریشو کامیابي راکړه نو زه به د هغې د 300 کسانو مسله کوم او یو روایت کې دا راغلي چې رسول کریم قسم خوړلی و چې زه به د هغې د 20 کسانو مسله کوم او په دې باندې دا آیت نازل شوی و چې وین عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین چې که تاسو سزا ورکوئ نو هغومره سزا ورکړئ چې څومره په تاسو باندې زیاتې شوې ده په تاسو باندې او که تاسو صبر وکړئ نو یقینا خدای پاک صبر کوونکو لپاره دا بهتره دی نو په دې رسول کریم دا فرمایلو چې صبر به کوو او د خپل قسم کفاره ورکړې وه حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې پرون د شپې چې زه جنت کې داخل شوم نو ما دا نظاره لیدلې وه چې جعفر د فرشتو سره پرواز کوي او حمزه په تخت باندې ډډه لګولې ده حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د احد په ورځ د حضرت حمزه د خوا نه تیر شو د هغې پوز او غوږونه پرې کړی شوي وو مسله شوی او نو په هغې دا فرمایلي وو چې که ما ته د صفیې د خفګان خیال نه وی نو ما به دا هم دلته هم داسې پرېښی وی چې خدای پاک دی د مرغانو او د زراورو د خېټو نه راوچت کړی وی او بیا هغوی له کفن په طور یو څادر اغوستی شوی و رسول کریم چې د هغې د حضرت حمزه شهادت او د هغوی لاشه چې لیدلی و چې کوم جذباتو اظهار کړی او کومه د صبر نمونه ښودلې وه صرف په خپل نه بلکې د حضرت حمزه خور او خپل ترور هم د دې پابند کړی وه د دې څه ذکر مخکې شوی دی بیا کومه ښځه چې ویر کولو نو هغوی د منې کولو واقع ده دغه واقعه حضرت خلیفة المسیح رابع خپل خلافت نه مخکې یو جلسه سالانه تقریر وایي کې دا بیانه کړې ده هغه به حضور فرمایي زه بیان کوم چې دې نه د رسول کریم د عظیم خلق هم پته چلی برحال دا مناسبه دي چې دلته دا بیان کړی شي مخکې خو د مختصرو حدیثونو په حواله دا بیان شوی دي فرمایي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه مینه حضرت حمزه سره کوله د هغې اظهار دغه الفاظو نه کېږي چې کوم د احد په شپه رسول کریم حضرت حمزه مړي سره ولاړو فرمایلي هغې فرمایلي وو چې حمزه کومه غوسه چې نن ماته ده او چې کوم تکلیف ماته رسېدلی دی ستا مقتل باندې چې زه ولاړ یم خدای پاک به ماته داسې تکلیف بیا هېڅ چېرې نه ښایي
او ها وخت د هغې ترور حضرت صفیه د حضرت حمزه خور چې کوم هغوی هم دا خبره اورېدلې وه راغلی وه او هغوی په دغه ویلې چې چېرته د صبر د لاسه پرې نه دي مخکې هغوی نه وو پرېښودلی شوي چې مړی وګوري خو چې کله هغوی د صبر واده وکړو نو بیا ورته اجازت ورکړو برحال هغوی د حضرت حمزه په مقتل حاضر شو او د خدای زمري او د رسول زمري او د خپل ضرور مړی چې په دغه حال کې ولیدو چې ظالمانو د هغې سینه څیرلې وه او د هغې زیږرې راویستې وه او د مخ یې ورته ډېر خراب کړی و نو د هغې سینه د غم نه ډکه شوه خو حضرت صفیه بیا هم په خپل د صبر چې کومه واده وه په هغې باندې قایمه وه او د بې صبرۍ هېڅ کلمه هغوی د خولې نه راوتو ته پرې نه ښوده خو په اوښکو د چا اختیار و هغوی ان لله وویل او ژړلې هملته کېناسته حال یې دا و چې غمجنه وه او د خاموش سترګو نه اوښکې بهېدې راویې وایي چې رسول کریم هم ورسره کېناست او د هغې د سترګو نه اوښکې بې اختیاره جاري شوې او چې د حضرت صفیې اوښکې به روش د رسول کریم اوښکې به هم روش و چې کله به د حضرت صفیې اوښکې تیزې شوې نو د رسول کریم اوښکې به هم تیزې شوې یو څو منټو په دغه حال کې تیر شو او بیا د رسول کریم او د هغوی د کور د خلکو ویر د دغه یو څو خاموشه اوښکو نه بغیر هېڅ نور اسم نه و همدا د سنت نبوي دی هغوی په مدینې کې په دغه حال کې داخل شو چې ټول مدینه ماتم کده وه او د هر کور نه د احد د شهیدانو ویر اوازونه راتله نو رسول کریم چې واورېدل ډېر په درد یې وفرمایل چې د حمزه لپاره هېڅوک هم ژړلو والا نشته او د هغې لپاره ژړلو والا څوک کیدی شي چې د اهل بیت ته خو به سهار او ماښام د صبر تلقین کېدو د رسول کریم دغه درد نه ډکې فکرې چې کله ځینې انصارو واورېدې نو هغوی ناقلاره شو د کورونو طرف ته هغوی منډه کړه او بیبیانو ته حکم ورکړو چې بل هر ویر پرېږدي او په حمزه باندې ماتم وکړي او هر طرف نه بیا د حمزه لپاره د ویر یو شور اوچت شو او د هر کور د حمزه ماتم کده شو او انصارو به نوحه ویلې او سترګو نه به اوښکې بهولې او د رسول کریم په رحمت کدې باندې هغوی راجمع شوې نو رسول کریم چې شور واورېدو نو هغوی د هغې له دوا ورکړه د هغوی مننه وکړه ورته وفرمیل چې په مړو باندې ویر کول جایز نه دي نو بیا د هغې ورځ نه د ویر رسم چې کوم دی دا متروکه شو رسول کریم صلی الله علیه وسلم قدمونو نه د زموږ ژوند ورباندې قربان شي چې څومره د لوی شان معلم و هغوی د اخلاقو چې د روحانیت د اسمان نه موږ لپاره نازل شوی دین ښودلو لپاره څومره بصیرت هغوی لرلو څومره ځیرک و هغوی دا نصیحت کوونکي چې د انسان د فطرت د باطل پورې د هغوی نظر تلو که هغه رسول کریم د انصارو ښځې منې کړې وې د ویر نه نو چې هغوی کله د خپلو شهیدانو ویر کولو نو کیدای شي چې ځینو باندې دا خبره ګرانه وي او دا صبر د هغې لپاره د ازمیښت سبب جوړ شوی خو ګورې هغوی څومره په حکیمانه انداز کې مخکې د هغې د ویر اړخ خپل د تره طرف ته کو او بیا یې هغوی د ویر نه منې که یعنې د خپل د تره د ویر نه هغوی منې که د خدای پاک انتخاب د خدای انتخاب دی ګوري هغې خپل د مخلوق لپاره د کم شان نصیحت کوونکي را لېږلی دی خدای پاک چې د انسان د فطرت د باریکونو د لطافتونو نه ښه خبرو هغه خپل د غلامانو د لطیفو جذباتو څومره خیال لرل هغې د رسول کریم په دغه خبرو چې د انسان نظر پرېوځي نو زړه ناکلاره شي او مینه نوره زیاتیږي او بې اختیاره د زړه نه د اواز راځي چې زموږ ژوند زموږ اعمال او زموږ اولاد ټول د ستا قدمونو نه زار شي یا د خدای رسول ستا باندې په لکونو په کرونو درود و سلام یا هغه چې د حسن او احسان سمندر یو داسې سمندر چې کناره نه یو لافانی و یا د خدای رسول چې په تا باندې لکونو د درود و کرونو سلام د ځمکې او د اسمان واحد او یګانه قسم د خدای قسم دی چې ځمکه او په اسمان کې دی ټول مخلوق کې ته واحد او یګانه تاسو په شان څوک هم نه وو حضرت فرمایي چې حضرت حمزه په ذکر کې د رسول کریم دغه اوسوي ذکر وشوم دلته د اختتام دی اوس چې کوم نور د ذکر دی به ان شاء الله آینده کو سبا نه بل ورځ نوې کلام ان شاء الله شروع کیږي لګي دعاګانې کوي چې خدای پاک دې په نوې کال کې برکتونه موږ لره کې او خدای جماعت لپاره په هر لحاظ د دا برکت وي د دشمن ټولې منصوبې د خدای پاک په خاور کې اومږي او دنیا کې چې کوم ټول جماعتونه د خدای پاک د مخ کې نه
زیات د خپل د پیدایش مقصد پوره کولو توفیق ورکړي دغه شان دنیا کې په دنیا لپاره په موږ ته ور دعا وکړي چې دنیا د جنگونو نه خدای پاک بچ کړي حالات ډېر خطرناک کیږي لګیا دي او تباہي خلواز نیولې ده هیڅ پته نشته هر تن هر څوک خپل مفادات غواړي خدای پاک دې رحم وفرمایي او د خپلو مظلوم ورونو لپاره هم ډېره دعاګانې کوي چې خدای پاک په را روان کال کې هر قسمه مفادات چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائے اور اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے بھی بہت دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ سال میں ہر قسم کے ظلم اور تعدی سے جماعت احمدیہ کو محفوظ رکھے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.